چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه او ته فرمایل چې آیا تاسو داسې عمل درونه خایم چې لمانځه روژې او خیرات څخه غوره وي؟ نو صحابه رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایل چې ولې نه، ضروري وخایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه خپل منځي سوله ده، یعنی سوله د لمانځه او صدقې او روژې څخه غوره ده. فهغه صورت کې چې کله مسلمانان رونه سره خپلو کې وران شوي یا په کم وجه باندې لانجه راغلي وي، نو دلته بهترینه خبره دا ده چې سوله وشي. سوله له هر څه نه غوره ده. چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. خوشبوئی د معطر مراسم دی، خوشبوئی د معطر مراسم دی، هر رواج د زلالت له دنیا لاړو. یو 324 کیسو د رحمان زوی وشتلی و، د هغه د حاجي مسل خان زوی وشتلی و. شوي د هغې باندې لږه لانجه شوې وه، پوه شوې مورونه ډک شوې وه، کس لګېدلی و، په خپله نه بچلی. والله دا چاله داسې برسول ویل کي چې دا ورته د ښې فیصلې کوي. خو که یو سړی د سره بد وي نو بل سړی پرې صبر وکړي، الله په کې ډېر د مصیبتونو ټول خو تاسو ته مبارکي یم چې الله پاک دا روغه په خیر سره ترسره کړله. ما مخکې ملګري ته یادونه وکړله چې الله د مشرانو ته ژوندي لري، د ملکان او د علما کرام چې په کلي کې کوم دي چې لانجې وشي نو بیا یې دوی مونږ ته حل کوي. هغه پښتو کې متل دی چې غر هر څومره لوړ شي که نو په سر یې لوړ وي، که لانجې هر څومره اوږدې شي هر څومره وشي نو خامخا به ته یوې خبرې ته کښېنې وي، فیصلې ته به کښېنې، فیصلې ته به راځي. خپل ځان راته معرفي کوي، مکمل ځان راته تعارف کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مانه جمله پخپله لګېدلی وم نو الحمدلله په دې کې مستان لرو، ملکان لرو او پخپله پکې لګېدلی وم. دې مشرانو جوړه وکړه، دې مشرانو مشرانو زموږ د ټول یو کور ده. په دې کې چې دا واجد وایي واسف وایي سره داسې نور ملګري چې نور په زړه ګاونډ دی، ګاونډ څه خبره نشته او چې ته نه مو داسې نور څه لاندې باندې شماجي صاحب بخیر علی صاحب دا یوه خبره وه بس اچانک کیسه هغې کې وسوالۍ ته لاړو، شوي د هغې باندې لږه لانجه شوې وه، پوه شوې مورونه ډک شوې وه، کس لګېدلی و، په خپله نه بچلی. شکر الحمدلله موږ په منځ کې چې کومه تنازع وه د رحمان او د مو د زوی په دې منځ کې کلام مو د عدویت زخمي شوی و، په هغې کې وجد او نو په مات کې ډېره خوري وکړو. انشاءالله دا معامله د موږ په خیر سره ورسېده او بیا سلا شوله. خو دونه مو ډېر خوشحال یو. والله دا چاله داسې برسول ویل کي چې دا ورته د ښې فیصلې کوي. نو موږ د دوی شکریا ادا کوو، د کلي د خلکو د نوي کلي د دوی شکریا ادا کوو چې ټول ښه راغلي او ښې خلاصې په دې خبرې کې وکړو. وسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب د جرګې په اړه که معلومات راکړي د کتونکو ته، او بل دا خو چې دی تاسو پښتون کې ماشاءالله الله دې تاسو عمر کې برکت واچي، تاسو غوندې مشران لکه ملک صاحب نظم احمد شو، همداراز واجد بی راغلی او داسې نور مشران راغلي وو،
کدی کتونکو ته د جرګې په اړه د دې لانجې په اړه پوره معلومات ورکړي کیدای شي تاسو ته نه خبر یاد شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول تاسو ډیره مننه او شکریا چې دلته راغلی او د علاوه خلکو زه خپل حاجي اسف نیاز فرزند حاجي ملک محمد زه څنګه چې دلته یو 324 کیسو د رحمان زوی وشتلی و د هغه د حاجي مسل خان زوی وشتلی و په هغې مبارک تقریبا د یوه نیمه 2 میاشتې کېږي دا لانجه منځته راغلې وه. هغه لانجه د خدای په فضل و کرم د دې مشرانو په هغه باندې انشاءالله نن حل شوه او لانجه چې ده د خیره د یو پسه د ننواتې په توګه باندې سپین ږیري مشران علما کرام او څونه د کلي مشران چې دي ټول سپین ږیري راغلي وه او د هغه حاجي مسل خان ننواتې یې وکړله په شریکه باندې رحمان غلطي ومنله او پښیماني ښکاره کړله غلطي او هغې نه بماره 1,00,000 روپۍ ته د کوم چې هغه ملحمانه یا کومې پیسې لګېدلې وي په هسپتالونو کې هغه پیسې 1,00,000 روپۍ حاجي مسل خان ته ورکړلې. هغې نه نور چې څومره مشران راغلي وه او د کلي خلک وه بار ځایونه نه راغلي وه دا روغه جوړه الله په فضل و کرم سره نن د خیره ختمه شوله او ټولو خلکو ښه ټیکله مو خوړله او د دې ټولو خلکو په اخره کې زه مننه او شکریا ادا کوم چې دونه په لنډ و تنګ وخت کې راغله او د دوه مسلمانانو روغه جوړه یې وکړله دونه بیا هم مننه او شکریا. جزاک الله حاجي صاحب تاسو عمر کې د الله برکت وچی الله تاسو یې مونږ سره نه کموي او همدارا چې دی الحاج ملک صاحب ته د هم الله پاک اوږد عمر ورکړي سره د روغ صحته. قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ولیدل دلته ډېری شمېر د کلي ځوانان سپین ږیري علما کرام او حافظان هم راغلي وو. دا د الحاج ملک نیاز محمد ویجره وه. دلته ډېری شمېر ځوانان راغلي لکه څنګه چې دلته د جرګې کم ترتیب او پروګرام هغه په خیر سره الله پاک سر ته ورسولو. زه په اخره کې بیا هم دا میسیج ځوانانو ته ورکول غواړم کار څومره لانجې مونږ او تاسو وکړو نو اخري فیصله به همدا مشران همدا به حل کوي. نو د دې نه وړاندې چې مونږ کم یا خبره کو یا غصه کو په کار دا دی چې حوصله وکړو نه دا چې مخکې یو کوتک ته لاس کو نو بیا به فیصلې دې ته رسي چې غره هر څومره لوړ شي که نو په سر بې لار وي. نو د ملک صاحب نه ډېره مننه کوم چې مونږ ته دعوت راکړی و دلته او ټول نه. ملک صاحب په اخره کې کم خاص میسیج ورکول غواړي د اوسني عصر ځوانانو ته عوامو ته؟ اخري کې دا میسیج ټولو ځوانانو ته کوم په زور اپیل کوم د مور او پلار نه د مشرانو د ورونو نه چې هغه د څومره ځوانان چې په دوه باید تعلیمونه وکړي چې هغو ته داسې عقل پیدا شي چې نه نشې تماشې یا نور څه لپاره ته لاړ شي. نو که هغو باندې تعلیمونه مدرسې سبقونه یې نو هغه انشاءالله بد عملۍ طرف ته نه ځي. نو زه ټولو مشرانو باندې ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې په غلطو کارو کې یا په ډز ډوز کې یا په بد عملۍ کې خیر نشته دی. نو ټولو مشرانو ته دا خواست دی په خپلو بچو باندې خصوصي نظر وساتئ او خپلو بچي نه چې دي خپل ورځم مولوي صاحب دا مسله په جومات کې کړې وه چې خپل ځوانان د ماښام منځ نه بعد کور نه بار مه پرېږدئ او کورو کې خپل نظیر لاندې ساتئ. نو بیا هم زه په ځوانانو په مشرانو غږ کوم چې خپلو بچو ته خیال کوئ او خپلو بچو ته پام کوئ ځکه چې یو سړی هم داسې نشته دی چې هغه د نشو هغه نه بچ وي. نو ډېره مننه شکریا خیر اوسئ.